اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، محدث دفار دا عالم څوک دے هو الله تعالی دے، کم ذات الواحدو دے، کم ذات القدیمو دے، کم ذات الحیو دے. حی مانا در درزی حی حی خو منگم حیو اللہ پاکم حی دے، نو مال فرق بینہما آجی منگا ہو ژوندی خود مرگ والی، انکا میتون و انہم میتون. او اللہ پاک کم حی دے، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وتوکل علی الحی الذی لا یموت. نو حی دے خلا یموتم دے. القادر قادر دے، العلیم پوی دے، السمیع ریدن کے دے، البصیر لیدن کے دے، الشاہد خپل خوخی والا دے. کار کے کئی پا خپل خوخ خپل ارادہ بانی کئی. المرید ارادے والا دے. اس دا پکے دن بغیر دی ارادی نے چور لی ارادہ لری چیزو چور لے گا من وہ چور لیش. المرید الکا دا صفتنا دا اللہ جل جلالہ دا فارا پا نقلم ثابت دی، پا عقل ہم ثابت دی. نقل خدا دے قرآن شریف چڑھاک دے، صفات و دستا کنا عقل سدے دا ارچا عقل سوچنا غیر بے سوچا فوراً دا فیصلہ کی. فیصلہ چی جزم یقینی دغا کئی، کردار کئی چی محدث دا عالم دا پارا پا دقا طریقہ بانی پکار دے. لکا که محدث دا عالم یو نو دوا دریو نو جگڑا جوڑے دلا بے نظام نشی کھلے دل. که محدث دا عالم قدیم نو رستا پیدا شنسی که دیشی چی تا پیدا شوی شیب علیہ رحمت را 2000 نباد او کارون دکلی دی پا 1878 کی کوئی شئی 1878 کی چی دا پول کیوزے کی جوڑ شئی غصاصو جوڑ کرے لا مقدم. او الحی لا یموت تے، الحی لا یموت کا نوے ندا اسمانو نوے پیدا کرے وے او بے خودے نوے نو بے اسمانو نٹنگی دے شو. دا نظام چلول خم اللہ غواری کن. قدرت کا نوے قدرت کا نوے نو اسی پا تصورات باندی دون غفت اسمان ودری دیش تتکینی وهمیات و تصورات نو دون لغا ودری. آلکا قادر دے غلیم دے که علم نوے نو دا چی خکل خیستا نظام چی قرآن شریف کیو تا اللہ تعالی وی چی تو وارا و نظر ثم رجع البصر ترجمه وکا دازو تا دکا ترجمه ویم چی تیکی دا با غلط اینو مخیرو تا ما ترجمه ہوئی دا ترجمه دا جیم زرجا ترجمه وکا. ثم رجع البصر بے وقت وستر کی کرتین خلو خود وینو غلط خود بیو بیکن کرتین. التسنیت للتکرار دا تسنیت تکرار دے بے وقت نظر کرتین بار 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 سونو پزرگونو کرا سونو فزرگونو پلکونو کارتا. التسنیتو للتکرار لکا تلسم سفارک رضی خالن وائی بدا بندہ ربی ادما ربا ارجی
پکار دی دا بنده چې وای قاله نو ارجعنی که ارجعونی نو چې ربی ویلی زما ربا ارجعنی که ارجی دالتا مفسرین نحمهم الله فرمائی چې والجمع للتکرار دا جمع للتکرار دا یعنی دا بنده به یو پیله نه وای چې ارجعنی دا به بار بار وای ارجعنی 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 دا د وظیفه به ارجعنی ارجعنی الجمع للتکرار والتثنیه للتکرار دو آیات هم متکلذیات کدران نو مولی صاحب وایا سمرته ویلی دا د علم نه غیر کیدیش او سمیع دی بصویر دی شاهد دی کون دا کارونه نشي کولی رون دا کارونه نشي کولی اما یجیب المضطر دا نظام چلولو کې چې د چا اوریدلو طاقت نه وي نظام نشي چلولی د لیدلو طاقت یې نه نظام شائی چې خپله خوښه نه بل چا پې دا دغه کولی بیا د بل چا په خوښه باندې دونه کارونه نو دا ټول مولی صاحب په عقل سره ثابت شو چې الله جل جلاله کې دا صفات شته دی او د دې صفاتو چې کوم نقایض دي نقیضونه دي د الله تعالی د هغې نه منزه دی او الله تعالی د هغې نه پاک دی لأن بداحت العقل ذکر بداحت د عقل بداحت د عقل پیژنې چې عقل بې سوچه فیصله وکړي عقل چې کوم دی فورا دغه وکړي دا فیصله وکړي عقل سمدست وکړي فیصله وکړي دې ته بداحت عقل وکړي عقل ورته دغه کېږي دا ویلی کېږي لکه تاسو ته وایي د منډې د مخې به اوس دا وخورمه د منډې د مخې به اوس دا راوالم اسامه مولي صاحب راغلی که نو ځکه بداحت داخل جازمتون دا سره مناسب جازم دی بأن محدث العالمی چې محدث عالم دی على هذا النمط په دې طریقې البدیع ناشنا باندې دی او په دې نظام محدث د چا د عالم د کم عالم على هذا النمط په دې طریقې چې دا تی ویني چې البدیع دا بدیع السماوات والارض او په دې نظام باندې په کم نظام باندې چې کم محکم دی تی ویني سره د هغې نه چې مشتمل دی علیه په دې باندې د افعال متقنونه مضبوط کارونه شوي دي او داسې نقوش چې مستحسنه دي ښایسته نورې پکې ودرولې دی سپوږمۍ پکې ودرولې ده ستوري پکې دغه کړي دا ودرولې دي نو لا یکونو دا نه کېږي په غیر د دې صفاتونه که دا صفات د دې محدث نه نو بیا دا کارونه جوړولې او دویم دلیل علاوه درته دا ویما دا خو یو دلیل دی بل علاوه ده علاوه څه ته وایي نعم العدلان والنعم العلاوه اوس خو دوی پېژاندو علاوه څه ته وایي دا مې څو پیرې ته ویلې په دې خره باندې بیا دارنګې دې خوا یو بوجۍ و من او دې خوا بله بوجۍ و من دا بیا پې کېښوستله نو دوه درې دړۍ به پکې نور هم زیاتي وو هغه کوم غنم بیا پاک کړو او جرندې را بیا وړل نو هغه بیا د پاسه په دې ملا ورته کېښوستل نو دې دواړو ته ادلان وایي او دغه دوه درې دړۍ چې پې د پاسه زیاتېږي دې ته علاوه وایي دې ته څه ویلی کېږي علاوه ورته ویلی کېږي نو علامانا علاوه دا دغه مضبوط دلیل خدا دی دغه مضبوط دلیل نه علاوه بل دلیل وګوره علاوه دا ده چې ان ازدادها ازداد د دغې د حی ضد سره د قدیر ضد سره د علیم ضد سره دا نقایص نقصانونه دي یجب واجب دی تنزیه الله تعالی عنها تنزیه د الله تعالی لدینا ان الله د پر به دا صفات منی ځکه که دا صفات پکې را نشي نو بیا د دې نقایص به پکې راشي او د دې داسې نقایص د دې ازداد به پکې راشي ازداد نقایص نقصانونه دي ټول بیا به ازداد پکې راځي هلکه ولې دا ضروري ده چې بیا ازداد راځي دا ضروري ده چې بیا ازداد راځي خو مثلا چا کې به دا صفات هم نه یو نقایص هم پکې نه وي بیا خو ارتفاع د نقیضیانو شو ارتفاع د نقیضیانو تاسو منئ ارتفاع د نقیضیانو خو نشته ارتفاع د نقیضیانو نو چې دغه ورلره نه مني خو بیا به ول نقایص مني او نقایص نقایص ازداد
نقائص نقصانونه دي واجب د تنزیه د الله تعالی عنها د ازداد نه او د نقائص نه فکر دراله لها او بلا دریم دلیل داده و اذنم دارنګ قد ورد الشرع فتاخي سره وارد شوی د شرع شریف بها فدق باندې فشرع شریف کی دار اغلی چې الله قد على كل شيء قدير دی او بكل شيء عليم دی او سميع بصير دی فکر دراله کنه او ما تشاءون الا ان يشاء الله اور پسې وما الله يريد ظلما للعباد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المريد نقول په دې شرع شریف وارد شرع شریف بسره وارد او په قدیم ټکی باندې شرع شریف وارده نه په قدیم ټکی باندې شرع شریف وارده نه ولا خو دا وای کنه په قدیم ټکی باندې شرع شریف وارده دا څونه من القرآن شریف نه هو الاول والآخر الاول سمعنا قدیم دی او څونه احادیث مې ته پکې ویل په دې کې متاسو ته ټوټل څلور دلایل ویلي څو دلایل مې ته ویلي نه هم درته ویل او مال لسم کې خیر کال لوي انت نه را لسم کې خیر دغه چې لکه خو بیا خبره بدلی کړه په روز کې اجماع چې قائد ویل دغینه کوم پکې ته خامخا ټکې نیم زیاتی کوم داغي او د دې په کومه کې سره شي ولا صحیح فرق دی راشي وبعضها او بعض ردی صفات دازي مما د اغه قبلین دي چې موقوف نه دي ثبوت د شرع عليها پاغي باندې پيتيق التمسك فيها كالتوحيد دا د فقې د پاره د اعتراض دا سی واری دیږي چې دا صفات چې کوم دي نو دا ثابت دي په چا باندې په شرع شریف باندې اوله که شرع شریف په ولي معنی چې د الله د طرف نشه ځکه الله دی واحد دی لا شریک دی واجب الوجود ذات دی حی دی سمیع دی بصیر دی دقه الله چې تعالی یو حکم راولي ته نه معنی خالق دی رازق دی دا تعالی حکم راولي ته نه معنی نو ته خو شرع په دغه صفات ثابت دي اوس دي صفات ثابت ک په دې شرع باندې دا نه دی مگر دور دی نو جواب دا دی چې دې صفاتو کې کل صفاتو باندې شرع موقوف نه ده دې کې دسی صفات مشتق خیری چې دا ثبوت د شرع پاغي باندې موقوف نه دی هغه باندې موقوف نه دي نو چې لہذا چې په کوم صفات باندې ثبوت د شرع موقوف نه دي ز حق صفات په شرع ثابتو نو دا نور سردن للباب ثابت دا نور سردن للباب شو ولا ثابت شو اذا تا خبره ثابته کما چې حضرت شیخ سیبو شل کال بخاری پڑھاو کړی نو په خپل دا نه هو سر په ثابت شي نه هو سر په نیوي له بخاری شریف پڑھاوي لشي لازمي نو دا بعض دي صفات دي چې دا شرعي ثبوت په دغه صفاتو موقوف نه دي نو دغه صفات په شرع ثابتوم نو سر په خپل سردن للباب ثابت شي اعتراض او جواب پیش ولې وبعضها او بعض الذي صفات مما د اغه قبلین دي چې موقوف نه دي ثبوت د شرع عليها پدقي بعض صفات باندې صحیح شروط تمسک دلیل نیول په شرع باندې فيها پدې کې داغي بکم مثال ک توحید شو شرعه په توحید ثابت نه ودي ګڼ خدایان یو غتال یو قانون راوړي جمعنی به لکه حکومت چې کوم دی یو شورا نه حکومت جوړ دی فرض کا او هغه احکامات راوړي ته به سره نه مانی ته وته دا وی چې یو تاسو یو کس شي نو به علم ته قانون را لېږي نه دا خو څه ضروري نه چې غدي یو د مدرسې جمله استادانو قوانین ضبط کړ په اتفاق پته کې نه طالب بوته دا وی چې یو کس یو ځکه علم من تاسو په ټول وځ کړی نه د قوانینو منلو کې وحدانیت ضروري صحیح شو تمسک په شرط لکه توحید په خلاف د وجود د صانع باندې چې صانع موجودواله د یو صفت د وجود د صانع نو شرع به کم نه راغلی وي شرع خو ذکر راغلی چې وجود د صانع جل جلاله شته کنو
په خلاف د وجود د صانع باندې او په خلاف د صفت د کلام د دغه صانع جل جلاله باندې کله الله پاک کلام نه وي یا د الله وجود نه وي نو شرع شریف به د کم ځای نه راغلی کله الله صفت د کلام نه وي نو قرآن به د کم ځای نه راغلی وي ونحو ذلک مما داغنا چې موقوف د ثبوت د شرع علیه په هغې باندې په دې وجود د صانع باندې په کلام باندې په دې باندې ثبوت د شرع سره مولا صاحب موقوفه ده نو دې ته وایي مسله د صفاتو د باري تعالی دا وروسته تفصیلا روانه ده دلته چې د دومره دا ووایه چې د صفاتو د باري تعالی کې ډېر تقسیمونه کېږي لکه صفات د الله تعالی په څو قسمه باندې دي په کوم تقسیم یې درته تقسیم کوم په کوم ګز یې درته ګز کما ذکر دی رانه نو یو تقسیم خو پکې دا دی چې دا صفات د الله تعالی دا په دوه قسمه باندې دي یو صفات ذاتیه دي او بل صفات فعلیه دي صفات ذاتیه او بل صفات او سیب علیه رحمت بل صفت پکې متاسو په سلم کې ولدا کړی یا قاضي ویلې وی یا به وای یعنی که صفات د الله تعالی په څو قسمه باندې دي مولا صاحبان په دوه قسمه باندې دي یو صفات ثبوتیه دي او بل صفات سلبیه دي او بل تقسیم په دې کې نه ده چې صفات د الله تعالی په دوه قسمه باندې دي یو اکرامیه دي او بل جلالیه دي دا څه یو جمالیه دي او بل جلالیه دي پیغمبران هم الله تعالی په دغه صفات راځي رسول الله سلام څه ویلي لو کان بعدی نبیا لکان عمر د عمر د نوم نه یو ښایسته تعویض د عمر د نامه کې بې کماله چې د عمر ټکی پکې رانهلېږي موږ په شرحه کې دا کړی اخره کې عمر ټکی راځي بیا په هغې کې تاسو دغه وي نو خلفای راشدینو بعد کې راشي نو په عمر کې به بیا خبرې اترې څه وکړو خو د عمر ځان یو تعویض جوړېږي صاحب علیه رحمت عمر په نوم کې الله ډېر خیر او برکت اچولی برکت اچولو والا څوک دی الله ذکر دی مشکل کشا او حاجت روا یو علامه الله العظیم په نظم کې څه ویلي نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو کان بعد نبی لکان ابا بکر لکان عمر هم پکې راغلی ها نه دی پکې راغلی باب د ذخیره د حدیثو کې چا نه دی منلی لو کان بعدی نبیا لکان ابا بکر دی خو نسپکار رسول اسلام په ثاني اثنين څوک دی ابوبکر صدیق دی دې څه ورڅ چل کې دا انګریزان می اعتراض کړو فکر راځي نو مونږ ته قاضي فضل الله صاحب حفظه الله تعالی ورعاه فرمایلی وای دې کې نقطې توکې د طالبان نقطه پکې نه ده چې الله تعالی عادت داسې دی چې الله تعالی یو جمالي پیغمبر را لیږي نو بل جلالي پیغمبر را لیږي جلالي پسې بیا جمالي را لیږي جمالي پسې بیا جلالي را لیږي سلسله د پیغمبرانو داسې دغه دا روانه ده نو رسول الله جمالي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جمالی دی او ابو بکر خو بس ځان د چې کړی و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوی په هغه کې به ځان کې راوستی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جمالی او ابو بکر هم جمالی پیغمبر علیه السلام په بل به جمالی نه راځي چې ابو بکر راشي نو جلالی به راځي نو د ابو بکر نه بعد بیا په څو د چا مرتبه ده د حضرت عمر مرتبه ده نو خلاص ابو بکر خو ځکه نه راځي چې دا خو جمالی دی دا خو ګټلې ده دا خو کیسه ګټلې ده اکدراله جمال پیغمبر اسلام کې چې څه خو اخر او بکر صدیق بخوا لایداندا او هغه پسې به حضرت عمر دی حضرت عمر چې دی نو دا جلالی نو یو صفات جمالیه بل صفات جلالیه فکر دی او بل تقسیم تعالی کړی چې صفات د باری تعالی په څو قسمه باندې په درې قسمه باندې دي کم دي یو چې د حقیقیه محض دي بل حقیقیه ذات الاضافت دي او بل اضافي محض دي فکر کړه اول مقصود من الكل افاده المخاطب مخاطب ته پیدا وي
بیا په صفاتو د باری تعالی کې دا صفات ذاتیه او صفات فعلیه کې فرق په دوو طریقو باندې دی. دو فرقونه پکې په صفات ذاتیه تقسیم خو مې تصلور تقسیمونه متوکل کنه اوس به دا تقسیم باندې ګرنا وګرځوا. صفات ذاتیه او صفات فعلیه کې دو فرقونه دي. صفات ذاتیه دي ته وایي چې الله تعالی سره د ازل نه قایم وي، او صفات فعلیه دي ته وایي چې الله تعالی پورې د ازل نه قایم د صفتی وی خور پورې قایم نه. لکه المميت نو ازل کې خو څوک وجل نه دی، وروسته به المميت ذکر راځي. الرزاق الرازق په ازل کې خو چا رزق ورکړی نه دی، وروسته ولا ورکړی. بس صفات ذاتیه او فعلیه به په دقیق ټکي باندې پیژنې چې کوم د ازل سره تعلق ساتي. ازل صفات خو ټول په ازل کې وو، فکر دی خو لکه قائمواله په باری تعالی پورې که ازل کې مندلې دی ذاتیه دي، او که قائمواله په باری تعالی پورې د ازل نه بعد مندلې دی نو به چې دي مولا صاحبہ. لکه یو معصوم پیدا شو نو هغه کې قوت سامعه، قوت باصره، قوت حافظه، قوت لامسه، دا ټول قوت دا ټول شته دي. خو مندلې خو به وروسته دي، مندلې به وروسته دي. هغه عقل خو پکې دی بالملکه او عقل حیولانی خو پکې به وروسته نه شوی دا راغلی دی. راځه اوس دویم فرق پکې نه دا دی چې ذاتیه ته کېږي چې الله تعالی پورې قایم وي او د هغې ازداد د الله تعالی نه منتفي وي. مثال یې څه دی؟ لکه حیات الله پورې قایم دی، ضدي خدای له ثابت نه دی. علم الله تعالی پورې قائم دی خو ضدي سره ملا صاحبه جهل دی، ثابت نه دی. خو کما د یونان د الله علم نه مني، دا مسله په دې صفات باری تعالی کې روش راځي. هغه علم د باری تعالی نه مني، د دې لپاره ځان له دلایل وایي که علم دی ولې ومنو وایي توحید ته نه لاړې. موږ وایي نه علم ولې منو، توحید رانه تللی نه دی. موږ ورته دغه مثال وایو، دیو دغه مثال وایي که مرې او که چوي خو شیرپا اوبه مني. موږ وایي نه مرم او نه چوم او نه منم، خبره ختمه. موږ چې علم د الله تعالی منو خو لیکن څه چل نه کېږي مولا صاحبه. نو پک فکر دی رالی نو چې ازداد د الله نه منتفي لکه حیات شو، علم شو، قدرت شو، اراده شو، سمع شو، بصر شو، دا ټول دا ووانه صفتونه چې کوم دغه شی راغلي دي په نس د اشعریو باندې او اته دي په نس زموږ د ماتوریدیو باندې. دا ټول ذاتیه دي، فکر دی ذاتیه دي. نو د دې ازداد دي او فعلیه دي ته ویل کېږي چې د الله تعالی پورې خو قایم دي، خو د دې ازداد هم الله تعالی پورې قایمي دي شي. لکه صفت د احیا، الله ژوندي کول کوي، نو ځدې څه دی؟ الله مړه کول کوي. په دې ده احیا و اماته. اغنا و اقنا، اغنا سړی غني کوي او اقنا غریبین. دغه صفات فعلیه. ګوره صفات ذاتیه او فعلیه وپېژندلې، عقیدو ولې کتابونه به ختم شي او ذاتیه او فعلیه به ونه پېژنې. تاسو ته څوک وایي چې صفات ذاتیه او فعلیه کې څه فرق دی؟ نو اسامه مولي چې په ما تقولو له ته جواب کې څه وی؟ ته ورته جواب کې دقه ته کوي چې دا صفات ذاتیه یو فرق دا دی چې الله پورې د ازل، الله پورې د ازل نه قایم، او فعلیه دي ته وایي چې په ازل کې الله پورې نه قایم او خو قایم ورپورې نه. او دویم فرق دا دی چې صفات ذاتیه دي ته ویل کېږي چې دا الله پورې قایم دي، الله لره ثابت دي او د دې ازداد د خدای نه منتفي دي، خدای کې ضد نشي راتلی. او فعلیه چې دي نو هغه الله پورې قایم دي، خو د هغې ازداد هم الله تعالی پورې قایمي دی شي. صفات فعلیه چې دی د دې مبدأ تکوین دی. د الله تعالی په صفتونو کې یو صفت دی تکوین، نو دا فعلیه بیا په هغه ټولو کې راغلي. یعنې موږ خو چې ګورو صفات د الله تعالی څو دي؟ ودي یا اته دي، ودي یا اته دي. نو بیا چې دې بعضو مفسرینو ویلي دي هلکه که تاسو څه ویلي دي
لا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ايه لصفات ربي صفات الله لكي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا نمو التكويني صفات بالتكوين دلاني في هذه صفات في حساب كتابنا خبره بعد كم څوک چې د خدای صفات ډېر دي نو د تکوین کې بیا نور ډېر پراته د تکوین کې بیا څه ډېر پراته دا تر کلماتو نه مراد راجح تفسیر علوم مراد دي خدای د علم کلمات ډېر زیات دي هغه په دریابونو مریابونو باندې ختمیږي دا یو مثال ولا ورته که دې نه بعد اووه دریابونه نور راوړي شجر ورته اقلام وګرځي لیکن د خدای علوم څوک ختمولی نشي نو د صفات فعلیه او مبدأ هغه تکوین دی ولې ته به وایې چې که د استا ماته کوم صفات وویلې و یا اته دې کې خو ترزیق نشته دی دې کې خو احیا نشته دی دې کې خو اماتت نشته دی دې کې خو اغنا نشته دی په دې کې خو اقنا نشته دی په دې کې خو یهب لمن یشاء اناثا نشته دی ویهب لمن یشاء الذکور او پکې نشته دی دا ټول په تکوین کې صفت کې داخل دي نموذج صاحبو فکر را دا تکوین صفت د باری تعالی قدیم دی او بیا د دې دا تعلق چې کوم د مخلوق سره راځي دا تعلق حادث کی ژوندې کړي یعنی تا پسې چې کوم ژوندون ولګېدو دا حادث ستا والا احیا دا حادثه نو خو صفت د الله تعالی قدیم دی خو چې تاله احیا وکړه دا دغه دی د دې مثال زه طالبانو ته داسې ورکوم دا به چې ما ویلې د منبر نه به خوا ناست یم نو منبر ته به مې داسې مال دي منبر خواصه لکه یو جرنده جوړه ده تاسو یې اینئ ته وګورئ جرنده اینئ یا زما خدایه لا هجر فی التصور فیتعلق بكل شي جرنده اینئ جرنده نه اینئ تصور کې نه بس دغه جرنده ده دا چا جوړه کړې ده وایي دا شیروالي شاه جوړه کړې وه وایي دا په کوم سن کې تېر شوی وایي دا تېر شوی دی صاحبه د 9,900 کاله وړاندې دا ډېره ښه جرنده ده ډېره ښه جرنده ده وایي نن څه چل دی وایي موسی مولي صاحب دغه غنم راوړي او غنم پې څه کوي اوړه کوي نو جرنده او د جرندې اوړه کولو والې صفت ته وګوره جرنده 9,900 کاله پخوانۍ ده خو ته دې چې دا غنم اوړه کړو 9,900 کاله مخکې وله اوړه کړو که اوس یې وله اوړه تکوین صفت قدیم د باري تعالی دی خو چې چا سره د دې نه لاندې کوم صفات دي که نه چا پورې ور متعلق شي نو هغه تعلق یې حادث دی لکه دا جرنده خو د ده په غنمو اوس تاو شو نو خو جرنده 9,900 کاله نه ده خو تاو شوله په ده باندې اوس دا تاویدلی حادث دی جرنده پخوانی دا فکر دی رالی په صفت باندې پیش وری دا د الله تعالی صفات دی خو په فکر ګرځان نه به پیش نو اشعریه څو صفات ذکر کوي ها و او منګه چې کوم دې سم ذکر کوم لا صاحبہ منګه اته دا ټول ذکر کوو سلام نو داش د دې موجود او د دې معدوم په دې مابین کې یو واسطه ده هغې ته حال ویلی کېږي دې څه ویلی کېږي حال نو ځینې علما د حال قایل دي د الله تعالی لپاره حال د دې موجود او د معدوم په منځ کې چې کوم حال نو چې څوک حال مني نو هغه دقه ویلی کېږي نو هغه وایي کونه قادرا دا چې اثبات کوي کونه قادرا کونه به هر حال حالم پکې ځینې خلک راولي او ځینې پکې حال نه راولي نو دا صفاتو د باري تعالی کې دا دغه په دې باندې خپله مضبوطه مسله دغه روان ده لي مبحث په صفاتو د باري تعالی روان دی ها اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار